محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو سٹیج باندی تشریف فرما علماء کرام ستاسو دا علاقی سر تعلق لرون کی خجید علماء کرام اغا تشریف فرما دی او ما نمخ کی تقریرونم وشول. عزت مندو نن اللہ تبارک و تعالی دی بچو باندې لوی فضل او احسانو کو چې خپل کلام قرآن کریم دا د دی بچو اللہ نصیب قرآن کریم خپل رب العالمین د قرآن کریم تعارف او پی جنگلی کی وی هذا کتاب انزلناه مبارک. رب العالمین خپل فرمائی هذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دے دا د ډیر لوی مرتبی کتاب دے ډیر عظیم الشان کتاب دے دنیا کی دی تا یو کتابم نرسی ډیر لوړی مرتبی والا کتاب دے ولی انزلناه زکا اللہ وی دا مونگ نازل کرے دا زمان دا طرف ندرغلے دے دا دی برابر کتاب نشت دے دا دی سر دا یو کتاب مرتبہ برابر نشت. هذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دے دیر دا لوڑی مرتبی کتاب دے انزلناه زکا چی مونگ نازل کرے دے او زمان دا طرف ندرغلے دا قرآن کریم برابر کتاب پا مخدز مکہ نشتا دے. تاسو با یونم اوریدلے پیر ذوالفقار سے رحمت اللہ علیہ سبودا مخ کے وفات شو اغلی کلی دی وی امریکہ کی یو پیرا یو پروگرام مقرر شو دا ہر مذہب نا یو نمائندہ اوغت نو دا مسلمانانو دا طرف نا نمائندہ چیو اغا پیر ذوالفقار سے رحمت اللہ علیہ منتخب شویو زکالتا انگریزی کی تقریر وہ اغا پا ڈیرو مختلفو جبو پویدو پا انگریزی خو عبور لر مسلمانانو دا طرف نزت لیو دسی دا عیسائیانو دا طرف نا دا یہودو دا طرف نا دا ہر مذہب نا یو نمائندر آگلے وی مونگ دسی دودری اجلاس وشو ویما پکی یو تجویز پیش کو چی سوا سحر کلکینو او اجلاس شروع شی نڑنبے خبر بدئی چی دا ہر مذہب نمائندہ با اول د خپل مذہب د کتاب تلاوت پا اغجب کی چی پا کمک نازل شوی وی غیر سرو منلا چی دا خوڑی را مضبوط خبر دا دا خو پکارم دا خو د مذہب نمائندگی لخلق راغلے دے وی پا دیر اثر اگری شو وی چی سبا شو اجلاس شروع شو نما تا پتا و چڑنبے شروع با زمانہ اما تاوی چی حضرت تا اول د خپل مذہب کتاب تلاوت پا اغجب کیو کچی پا کما کے نازل شوی ویزکین استلمائی چی دا کم سورت تلاوت وکم تاسو ټول چی پا مانزک وائے سورت الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وید دی تلاوت میں اوکو او پا دی بنیاد میں اوکو چی کدی تپوسو کی چی دی کس دی نو دا قرآن طول خلاصہ اللہ سورہ فاتحہ کی جمع کڑی شپگ مضامین دی زب ورت زرزرو ام چی توحید دے رسالت دے قیامت دے احکام دی دا منن کو انجام دے او دا نمنن کو انجام دے ماوی کا ضرورت راشی نو دا بموا دسی کتاب اللہ را کڑے
سوره فاتحه کې ټوله خلاصم پرته ده. مې کو تپوسو کې نوام چې د ټول کتاب خلاصه د شپږ مضامین وی چې ما تلاوت کو د سوره فاتحه. عیسائی عالم راغی کېناست، وی هغه چې شروع وکړل نو په انګریزي کې لیږي. ما په غږ ورکه چې حضرت انجیل شریف ستا د مذهب کتاب دی او دا په سوریانۍ ژبه کې دی او تاسو تقریر او خبرې په انګریزي کې کوئ، د انجیل شریف تلاوت په سوریانۍ ژبه کې اول وکړئ. دا خو تاسو انګریزي کې لګیای، خبرې ډېرې قیمتي دي، د انجیل دی خو ته انګریزي کې کوي. بیا هغه لا جواب شو. دې کې د یهودي نمبر راغی چې هغه کېناستو، زما تپوس ته ضرورت رانغی. ویا یهودي عالم چې کېناستو نشست شروع شو، نو اوله خبره یې دا وکړله چې په مخ د ځمکه هغه کتاب چې په هغه ژبه کې چې په کومه ژبه کې د اسمان نه نازل شوي، په هغې کتابونو کې په مخ د ځمکه په موجوده دور کې صرف قرآن کریم دی چې دا په حالت کې دا د یهودي د خولې نه مې واورېدل چې دا صرف قرآن دی چې په هغه ژبه کې موجود دی چې په کومه ژبه کې د اسمان نه نازل شوی دی، دا بل کتاب نه دی. د قرآن حفاظو هذا کتاب انزلناه، الله وی مونږ نازل کړی دی او په هغه ژبه کې میاد کو کومه ژبه کې چې د اسمان نه نازل شوی وو. اسماني کتاب سینو کې ګرځوئ، حاملین د قرآن شولئ، محافظین د قرآن شولئ. الله در باندې لوی فضل وکړو چې داسې کتاب الله تاسو ته یاد کو، الله ستاسو سینو کې محفوظ کو. ځکه الله وی مبارکون، بس چې دا د چا سره لګي که نه هغه مبارک دی، نو کو طالب دی او کو استاز دی، کرایل دی او کوئی کسوړه ده، چې د چا سره تعلق راځي نو مبارکون هغه له برکت ورکوي. نو دا مبارک دی، دا مبارک دی، دا مبارک دی، دا مبارک دی. هذا کتاب انزلناه مبارکون، ډېر د برکت کتاب الله درکو. چې کوم کتاب الله نازل کړو هغه نن ستاسو سینو کې په هغه ژبه محفوظ دی چې په کومه ژبه کې د اسمان نه راغلی. د دې برابر ډیګري نشته. دا یو سماوي ډیګري د شکر وباسئ الحمدلله. دنیا خلق ډیګري والی که نه، د یورپ نه به راشي، امریکې نه به راشي، ډیګري به یې اخیستي. وایي وښیه دا ډیګري ته، دا ډیګري وښیه چې ویښې نو چرته به پکې غیر مسلم یو، چرته به پکې ملحد یو، چرته به پکې کمیونسټ وي. وایي ما ډیګري واغستله، وښیه ما ته ډیګري. د قرآن اوله صفحه به ورته کولو کې سوره بقره به ورته راواړئ، وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. داسې ډیګري مې واغستله ذالک الکتاب لا ریب فیه، چې په دې ډیګرۍ کې شک نشته دی، بې شکه ډیګري الله نصیب کړه. د الله شکر په دې ادا کوئ. عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه چې کله جیل که بچو مونږ خو ښکلي په نرمو ځایونو کې ناست یو د قرآن تلاوت کی، دا چې د لاس ته اتکړۍ پرتي او زندان درته پروت او ته د قرآن کریم تلاوت کوي. عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه چې جیل کوم وی ماسخوتن مې په جیل کې د سوره یوسف تلاوت شروع او ټول غیر مسلم دي. وی د شان را باندې आवाज راغی چې و مې قتل نو د جیل هغه سپرډنټ شاته ناست دی، غیر مسلم دی. ما ته وی شاه صاحب بس کرو، بس نور تلاوت په دلته نه کوي. وی چې ما ورته وکتلو دا اننګي په اوښکو کې پټ پراتو، داسې د اوښکو سیلاب پې را روان دی. ما ته وی حضرت نور تلاوت به نه کوې دلته. مې ولې؟ ما ته وی حضرت بس کا، دومره مې وجړل که دا تلاوت اوږدی حضرت په دې ځای رانه نوره ساه خیږي، نور را کتاب نشته دی، نور طاقت نه لرم، بس نور به دلته تلاوت نه کوي. هذا کتاب انزلناه مبارک. تاسو ته پته شته په دنیا کې چې په موجوده وخت کې څومره آبادي ده، په کروڑو آبادي ده د مسلمانانو که نه؟
په کروڑو آبادی ده، په دې ټولو کروڑو مسلمانانو کې غوره مسلمان کم یو دی؟ قال النبی صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په کروڑو مسلمانانو کې غوره بنده هغه دی چې قرآن زده کي او بل ته ښيي. په کروڑو مسلمانانو کې غوره یې. بل الله یو نسبت درکه، نه به زیریږئ. څوک وایي زه د ایم پی اے سړی یم، او څوک وایي زه د ایم این اے سړی یم، څوک وایي زه د کلي د ملک سړی یم، څوک خپل نسبت چاته کوي او څوک یې چاته کوي. نه به زیریږئ. په دې نسبتونو مه زیریږئ چې دا د ایم پی اے سړی دی او دا د ایم این اے سړی دی. ته د چا سړی یې؟ تا ته خپل نسبت معلوم دی؟ تا خپل نسبت پیژندلې؟ ان لله اهلین من الناس. نبی علیہ السلام فرمایل د خلقو کې بعض خلق د الله اهل دی. قیل من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. د الله اهل څوک دی؟ دا اهل الله څوک دی چې نسبت الله ته کیږي، ګرځي په مخ د ځمکه نسبت الله ته کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اهل القرآن هم اهل الله. اهل د قرآن دا اهل د الله دی. ستاسو نسبت الله ته کیږي، تاسو اهل الله یې، تاسو الله والا یې، تاسو له دا نسبت پوره دی چې ان لله اهلین من الناس. د چا نسبت ته به نه زیریږئ، بس د چا نسبت ته به نه زیریږئ. خلق به تاسو ته زیریږي. د قرآن حفاظو تاسو ته پته شته ستاسو بل اعزاز څه دی؟ قیامت کې به په کم صف کې ولاړ یې، صفونه به لګېدلي که نه، صف بندي به شوي، ډېره سخته ورځ به ملایک به ولاړي. نو چې د قرآن حفاظ به کوم ځای ولاړي؟ قال النبي صلی الله علیه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. د قرآن حافظ دی به هغه صف کې ولاړي چې کوم صف کې جبریل امین ولاړي. خاص تاسو صف بند، ستاسو د صف مشري به جبریل امین کوي. د قرآن حفاظ قرآن به نه هېروئ، قرآن به یاد وړئ. جبریل امین قرآن 30 کاله کې راوړی دی او تاسو په سینه کې محفوظ کړی دی. هغې صف کې به ولاړ یې چې کوم صف کې جبریل امین ولاړي. انشاءالله صف هم دغه صف دی، صف هم دغه صف. نن پلار خوشحالیږي، وی زما سفارش په حافظ قرآن بچی کوي. مور وی زما به کوي، د حافظ صاحب وی زما سفارش په څوک کوي؟ زه به د پلار کوم، زه به د مور کوم، خو زما سفارش په څوک کوي؟ ما له ځان له سفارشي پوره دی. زام حافظ صاحب قال النبی صلی الله علیه وسلم القرآن شافع مشفع. د قرآن د حافظ سفارش په خپله قرآن کریم کوي. او قرآن دسی سفارشی دی مشفع چې د سفارش قبول شوی دی، منظور شوی دی. تاسو سره یو بهترین سفارشی دی. شکرونه وباسئ چې په لاره روان یې، سینه کې قرآن دی، په مخه تلاوت کوي، په مخه تلاوت. وای دا قرآن به زما سفارش کوي. شکر دی د خلکو نه ډیګری چې وفات شي نو بیجونه تې نه لرې کړي، ډیګری تې لرې کړي، سندونه تې لرې کړي، او ما د به غسل راکړي او سینه کې به مې قرآن وي. تبی به راباندې ږدي او سینه کې به مې قرآن وي. ملایک چې راځي زما سینه کې به قرآن وي. ما چې تبو کې کیدي ما سره به دنده قرآن وي. نکیر او منکر چې راځي ما سره به قرآن وي. په پولیسیرات چې تیریږم ما سره به قرآن وي. تلې ته چې مخامخ کېږم ما سره به قرآن وي. ډېر بختور یې. د قرآن حفاظو شپه کې پاسئ، یو 2 رکاته مونځ کوئ. یو رکات کې نیمه پاره وایه او بل رکات کې نیمه پاره وایه. چې ووایي چې کله یو رکات کې نیمه پاره ووایي، بل رکات کې نیمه پاره ووایي، نو بیا ودرېږه. بیا چې 2 رکاته مونځ دې وکړو، دا زه روغه سپاره دې وي، ته که توره شپه وي دا قرآن رواله ځان پورې داسې ونیسه. وایي قرآن ما دنیا کې ته نه یې پرېښې، ما سینه کې ګرځولی، ما انګریزي ویښته نه دي پرېښې، ما تصویران نه دي کتلي، زه کنزل نه کوم،
زه خپل خواهشات ما د خپو د لاندې کړي دي قرآن سینه کې مې ته ما دنیا کې ته ګرځولی قرآن ما دنیا کې ته نه پرېښې په آخرت کې به ما ته نه پرېږدي انشاءالله. زه بختور دي هغه د قرآن قاریان چې چا 20 سال درس وکړو، چا 25 سال وکړو، چا 30 سال وکړو. ډېر بختور د قرآن استاذه چې ویښته دې په قرآن کې سپین کړل، ویښته دې د قرآن په حفظ کې سپین کړل چې کله کلاس ختمی د قرآن راله لږې خبرې د قرآن سره کوئ. قرآن ما ژوند تا دپاره وقف کړی دی خو ما به ته نه پرېږدي په هغه ځای کې انشاءالله. القرآن شافع مشفع، قرآن دسی سفارشی دی چې د سفارش قبول شوی. په دې د الله شکر وباسه چې سفارشی د سرم شته صف ترتم خپل معلوم دی او جنت ته به څنګه ځئ، جنت ته چې داخل شئ. نن تاسو ته ختم وکړو من الجنة والناس، یو ختم به په جنت کې کوئ ښه، یو دلته وشو دا جنتی کتاب دی ښه. دا نور ټول کتابونه به کار پرېږدي، کیمستري او بیالوجي او فزکس دا ټول به کار پرېږدي او قرآن به کار شروع کی او د قرآن ختم به حافظ قرآن کوي ښه. د ته به وویل شي اقرأ ورتقي، ای د قرآن حافظه یو یو آیات وایه او د جنت په یوه یوه درجه خیجه. شروع کاغه قرآن شابه وایه ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، په ترتیل سره وایه څنګه چې به دې په دنیا کې په ترتیل سره قرآن اوسې دلته وایه دا ټولو ډیګرو والا به درته وزیریږي ښه. دي به لاسونه ومروري ښه، دې چې د حافظ قرآن شان وویني انشاءالله. نن تا ته پیغور کوي، نن بل ته پیغور کوي. زه MP یم، زه افسر یم، ته چڼی یې، ته ملا یې، ته وظیفې ټولی. نن ته وظیفې ټولی وایي مروبنه مروبنه وایي مروبنه دقه یو ټکی ورته مروبنه بیا به پاسونه ټپ سړي سوره سړی را پرځولی و ښه، ټپ سړی و که نه سوره بیا را پرځولی و داسې د پاسه پې ناست. خلکو ته وی راشئ ما ته اخلاص کوي، نو خلکو ورته د پاسه خو پې ته ناستې نه څنګه دې ته اخلاص وی نه دی به پاسي نه، دی به پاسي نه چې دی پاسي چې زما به بیا څه حشري. دا ټپ چې سوره به وپرځئ نو دغه ټیم غم ورسره نه وي خو د وروستو غم وي چې اوس خوشې ځئ او دی را پاسي نو چې بیا به زما سره څه کوي. نو ورته وایه ای ډیګري والو نن زه په یو ورځ کې ولاړ یم چې وظیفه راوړی الله مو بخه، خو پاسو به نه، سترګې به پټېږي نه، بیا به غړېږي نه. دا ټول کتابونه به کار پرېږدي او د قرآن مانګ به شروع شي. اقرأ ورتقي بچو هلته به د ثواب دپاره نه وي ښه، هلته به د مرتبو دپاره وي. د یو آیات سره به یوه درجه برخیږي، یو یو آیات یو یو آیات. قرآن به نه هېروئ، قرآن به نه هېروئ. بیا یې درته وایم دا یاد قرآن به وړئ اقرأ ورتقي. زه چې دا قاریان ښکلی تلاوت کې سم ورته وزرېږم هم الله اکبر. ای بچړو ام آیات یادوئ ام پټ وایه ربه زما پې عمل دی، ربه زما پې عمل دی، ربه زما پې عمل دی. ما منلی دی، ما منلی دی، ما منلی دی، ما پړه اغستی دی، بس چې عمل هم پې مو کو یاد هم وړو نو بیا په دې کې شک نشته ښه. نو چې داسې ښکلی د قرآن قاري ورته وایي اقرأ ورتقي وایه یو آیات او په بره خیجه، په یو آیات په یوه مرتبه یې ښه. تاسو وایئ چې یو مرتبه به دی چې د دویم چت ته وخیجم چې یو مرتبه دا شوله، چې دریم چت ته وخیجم دا به دریمه مرتبه شي. نه، د جنت مرتبه یوه درجه د ځمکې نه واله او د اسمانه پورې ده ښه. چې بهر ته وځي نن که نه داسې به بره د اسمان ته وګورې ښه. د قرآن حافظه اقرأ ورتقي چې یو آیات ووایي دومره په بره به ختل دی به وایي زما مرتبه به څومره وي. ورته به وویل شي چې من الجنة والناس، چې کوم ځای دي من الجنة والناس وي هلته به دې درجه وي ښه. چې دغې ځای ته وخیږي ټول به حاملین د قرآن. قال النبي صلی الله علیه وسلم حملة القرآن عرفاء اهل الجنة یوم القیامه. حاملین د قرآن، حافظان د قرآن به سرداران د جنتي په ورځ د قیامت. دا د جنت سرداران دي، دا د جنت شاهان دي. او دی چې هلته وخیږي
وی دی به وی چې این والدی زما هغه مور او پلار څه شو وی به چې هغه جنت ته راغلي دي خو دلته نه دي وی دی به وی چې ما سره یو ځای کوي فرشته به آواز وکړي فلانې دی به وی زه یم راځه ستا بچې الله د جنت سردار کړی دی هغه تا غواړي پلار به راشي دی به سفارش وکړي ربه ما سره دلته کې یو ځای کا رب العالمین به وی سفارش قبول کړي مور او پلار ته به وی نه حافظان وی او نه عالمان وی خو تاسو ورسره دلته کې اوسېږئ ها دی د پلار او د مور اعزاز دی الله در باندې لوی فضل وکړو ها لوی احسان الله وکړو په تاسو باندې مونږ یو ځای ته دستربندۍ له لاړلو یو حافظ قرآن پکې وفات شوی و پګړۍ یې وه نوم یې و نږدو ورځو کې وفات و که نه نو حافظ قرآن نه و نو چې مونږ دستربندي شروع کړه د هغې حافظ صاحب نوم راخه وفات مونږ وی که پلار یې جو راپادیسي پلار یې راپاسېد د هغې حافظ قرآن د ملګرو په لین کې د خپل بچوړو د خپل بچي د ملګرو په لین کې را روان چې راغې مونږ د بچي هغه پګړۍ راواغستله او د پلار د سر نمتو کړله شیخ صاحب ولدي صاحب په سر لاس کېښودو وی پلاره یوه دستربندي دې له مونږه وکړله او یوه دې الله ته قره شوه دا به په میدان محشر کې کېږي انشاءالله خو یې مونږ پې پګړۍ ولګول او هلته به پې تاج لګي انشاءالله پلارانو د چا د بچي په سر چې د حفظ پګړۍ ولګېدله د پلار په سر به تاج لګي د مور په سر به تاج لګي بچي ته پګړۍ مبارک او مور پلار ته تاجونه مبارک اورنګزیب علمگیر نوم به تاسو اورېدلی دا بادشاه ښه د وخت بادشاه د ده بچي قرآن یاد کو نو د خپل پلار ته وی پلاره راشه نن زما د بچي د حفظ دستربندي ده ما سره شریک شه هغه پلار ته لږ خفه و ښه بعضې وخت کې پلار خفی بچوړو ځان پې پوهوئ تاسو بېغوره غونته یې ښه هغه پلار یې ورته وی اورنګزیبه زه څه له درځمه دا خو ستا د بچي د حفظ دستربندي ده نو تاج به الله تعالی درکوي نو زه څه له درشمه وی اورنګزیبه دا چې تا حفظ کړی وی ما ته دې ویلی وی نو زه به نن راغلی اورنګزیب پوه شو چې پلار مې خفه دی او یو سبق یې راکړو هغې ورځې نه اورنګزیب علمگیر قرآن شروع کو ښه حفظ یې شروع کو قرآن یاد کو چې اورنګزیب د قرآن حافظ شو پلار ته وی پلاره راشه نن ستا نه پیدا اورنګزیب د قرآن حافظ شو هغه ورته وی نن به زه که درځمه چې نن ما نه پیدا الله د قرآن حافظ کوي ما له به الله تاج راکړي نن به زه حاضر کوم ښه پلارانو 1000 بار مبارک شي میندو 1000 بار مبارک شي ډېره لویه ګټه الله درکړله ډېره لویه ګټه ډېره لویه ذخیره تاسو به نوم اورېدلی د قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند محتمم و ښه بچوړو د ده بچي حفظ وکړو د حضرت بچي حافظ شو خپله د دارالعلوم دیوبند محتمم دی چې بچي حافظ شو نو غټ پروګرام یې وکړو داسې خلک یې راجمع کړی چې ټول خلک فارغ شو بچي ځان خواته کېنو محمد احمد نوم یې و د بچي نه بچي ته یې وی بچیا نن زه تا ولیدلمه چې نن زه ډېر خوشحاله وم بچیا تا زه ولیدلمه ما دومره غټ پروګرام چرته نه دی کړی بچیا خو نن زه ډېر خوشحاله وم ته الله د قرآن حافظ کړې خو زما یوه خبره به نه یېری ښه بچیا نن یې پلار ته چل خیمه نن یې مور ته چل خیمه ها چې د حافظ بچي ته به څه وی ده ته یوازې هارونه مه ورچوه بس چې هار ورته واچې بس قصه ختمه شوله نه حضرت بچی کېنولی دی وی زه ځکه خوشحاله یم چې مال الله د آخرت یوه ګټه نن راکړله خو بچیا زما یوه خبره به نه یېری بابا وایا قاسم نانوتوي خپل حافظ قرآن بچي سره جرګه کوي نن زه پلار ته چل خیم چې دی بچي ته به څه وی نن زه مور ته چل خیم چې دی بچي ته به څه وی حضرت کېنولی دی خپل بچي ته وی بچیا داسې ورځ به راشي چې په قاسم نانوتوي به د جنازې اعلان وشي زما کټ به اوچت شي په ما به د خاورو سلی انبار شي په کومه ورځ چې زه وفات شمه او د دنیا نه لاړ شمه بچیا د هغې ورځې نه واله د مرګه پورې چې ته کلم د قرآن کریم تلاوت کوي نو ما ته به دعا کوي بچیا ما ته به دعا
سره د دې نه چې زه د دارالعلوم دیوبند بانی یم محتمم یم بچیا خو ما به په دعا کې نه یری چې کلم د قرآن کریم تلاوت کوي ما ته به دعا کوي. مورې نن دې حافظ بچی راونیسه وای بچیا ستا په مور چې د جنازې اعلان وشي بچیا چې پلار دې دفن شي بچیا د هغې ورځې نه واله د مرګ پورې چې د قرآن تلاوت کوي ما ته به دعا کوي. بچیا داسې موقع به راشي چې ته به تراو کې مخکې شوې دا ما په تا باندې ځکه حفظ کړم دا د پلار یو ارمان و ښه بچیا دا دې له نه چې ته هار واچوه 3 ورځې پس ټوپۍ وغورځوه. پلار وایي بچیا داسې ورځ به راشي چې ته به په مصله ولاړې او روجه به بچیا ته به قرآن د اول نه شروع کې او په والناس به یې ولګې تا له به خلکو اوبه راوړي چې دا دم کا څوک به درته وایي په ما شوف کا بچیا شوفونه به م رستوي اوبه به م رستو دمی په منبر کې چې کښېنې او والناس ووایي او ختم وکړي بچیا غلې قبلې ته به دې مخې او دا 2 لپې به دې رب ته اوچتې کې وایي ربه ما چې کم قرآن ختم کو ربه د دې قرآن په برکت زما بابا وفات دی الله وایي مخې الله مور مې وفات ته وایي څومره لویه ګټه ده څومره لویه ذخیره ده. پلارانو مونږ داسې بچي ولیدل که نه دا درته څه کومه چې مونږ وګرځېدلو مونږ ولیدل وم کتل د پلار جنازه یو بچی سیټ ته ولاړي ښه په جنازه کې مونږ ورته ته د پلار جنازه نه کوي وایي کپړې مې ټیک نه وي نو د پلار جنازه یو بچی ونه کوي. ما داسې بچي م ولیدل او داسې مې م ولیدل چې مور یې دفن شي زه بچی د مقبرې نه د مټ نه نیسم وایم راځه هغه د مور د خزې خواته ناستې وي زه نه ځمه زه ورته هم راځه وی نه ځمه ولې نه ځې هسې دې قبر کې زما مور د مولي صاحب ما پرېږده زه ورته یو 5 منټه هسې کښېنم د دې قبر خواته زما مور وه. ما داسې بچی م ولیده چې د مور خپو ته ولاړ دی قبر ته او آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله. ما داسې بچی م ولیده ما داسې بچی ولید مونږ وګرځېدلو پلاره مونږ وګرځېدلو مورې مونږ داسې بچي ولیدل ځکه وایم بچی دې راوله ما داسې بچي ولیدل چې کله یې پلار بیمار شي نو نوکر وله ونیسي چې پلار یې ضعیف العمر ته ورسي او دا ښه بچی ګورې دا یو دینداره بچی ګڼل شي چې پلار له خو نوکر ونیسي خلک پې فخر هم کوي وی پلار له نوکر نیولی دی ټوله ورځ پلار ته یو نوکر ناسي پلار له خدمت کوي. ما داسې بچي ولیدل چې پلار له نوکر نیسي خو پلاره مورې زه دغه تعلیم نه ورکوم چې پلار له به نوکر نیسي زه هم پلاره خدای دې څه مه کوه مورې خدای دې څه مه کوه که د خدمت محتاجه شوې پلاره او ضرورت راغی پلاره سر ته به دې زه ناست یم سر به دې چاپي کومه او دا د پګړۍ دا شمله به دې په مخ پرته وي انشاءالله د دې پګړۍ سره به ستا خادم یم مورې د دې پګړۍ سره به ستا نوکر یم زه به پیشوا یم زه به مقتدا یم زه به امام یم زه به د خلقو رهبر یم خو مورې دا به د وره نه بار یم چې رادنده شومه مورې زه به نه رهبر یم نه به زه امام یم نه به زه پیشوا یم مورې زه به ستا یو نوکر یم پلاره سره د دې به دې نوکر یم پلاره هغه مور به خپی چې عالم بچی خپو ته ناسي مور له خپې چاپې کوي او دا شملی د مور په خپو پرته وي مور له سر مالش کوي او دا شملی د مور په مخ پرته وي مورې ته به شمله بویې زه به درله سر مالش کوم پلاره خدای دې هغه ورځ نه راولي که دې د خدمت ضرورت راغی پلاره دا پګړۍ به مې په سر یو ستا بولو براز به غورځو پلاره ستا به خادم یم زه تا له نوکر نه نیسم پلاره ما ستا مقام پیژندلی دی پلاره نن چې ستاسو د بچي د حفظ نه فارغ شي ډېر خلک ډیګری والي د باد ملک نه راشي نو هغه بیا خبرې په انګریزۍ کوي نو مور یې پې پوهېږي نه مور ته وایي اوبه راوړه نو مور غریبې بالخ را په مخه کړې ورته یې ډوډۍ راوړه نو مور یې اوبه را په مخه کړې وایي دا ته څه کوې بچیا ستا په ژبه نه پوهېږم او تاسو داسې شاړه علاقه کې پاتې کېږئ ما خو بار ملک تعلیم وکړو ښه بچیانو اوس په څه کېږي زه ستا په ژبه نه پوهېږم اوس په دا کېږي مورې ته به دلته اوسې او زه به په اسلام آباد کې اوسم هسې کله ناکله به دې ملاقات له راځمه ځکه زما ستاسو سره ژوند نه دا جټ خلک دی او موږ د یو بل په خبرو نه پوهېږو
مور وی زنه ما اسلام آباد له تیارولې جو ته زه زه بدلته یم ها او زه چې ول ډیګري ورکم مورې نن کور ته درشي زه حافظ قرآن بچی ته واما نن به مور تا په غیږ کې نیسي کله به دې پګړۍ ښکلي کله به دې سترګې ښکلي د ښکلولو قابلې بچیا کله به دې خوله ښکلي کله به دې مخ ښکلي کله به دې چاټۍ ښکلي بچیا کله به دې یو ځای ښکلي کله به دې بل ځای ښکلي ځکه د ښکلولو قابلې سینه کې دې 10 پارې قرآن پروت دی مور به نن تا ښکلي خو بچیا زما سبق دا دی پلارانو وایي ورئ میندو زمونږ د مدارسو سبق دا دی زه ورته وایم ای حافظه مور به تا ښکلي او ته به غلې غلې د مور مخ ته ګوري داسې پټ پټ په د مور مخ سیږه ته به داسې غلې غلې د خپلې بیبي مخ سیږه مور به دې حیرانه شي بچیا نن خو زه تا ته ناست یم نن به ته په کټ کې کینې او زه به تا ته کته کینم نه مورې بچیا ته زما دې مخ ته ولې ګورې ته خو حافظ یې ځکه دې زه قدر کوم بچیا لاس دې ښکلم زه خو جټه مور یم نه حافظه یم نه عالمه یم په ځای جارو کولو پوهېږم بچیا تا له په روټو پخولو پوهېږم ته به ورته وایې مورې سره د دې نه چې ما حفظ کړی دی زه چې ستا مخ ته وګورم ما له الله د یو حج قبول شوي اجر راکړي زه بچي ته وایم ته نن د مور مخ سیږه جټه به یې ښه بچیه خو ستا مور ده دا به بل چاته جټی ښه دا به بل چاته جټي ښه تا ته به بابا وایي ته زما مخ ته ګوري او بابا زه ستا مخ ته ګورم ته خو حافظ یې بچیا زه خو زمیندار پلار یم بچیا صرف مونځ راځي پیسې ګټل راځي بچیا ته زما مخ ته ګوري ته به ورته وایي چې پلاره ما قرآن هم ویلی دی خو ما ستا د مخ کتاب هم ویلی دی ښه ما ته اساتذه ویلی دي قال النبي صلی الله علیه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه ما ته استادانو ویلي دي چې د ټولي دنیا رښتینی ویلي دي نبی علیہ السلام چې پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه پلار زه به ستا مخ سیکوم ته زما د جنت د مینز دروازه ته نن د پلار مخ ته لږ وګوره په دې نیت وګوره چې دا زما د جنت د مینز دروازه ده بابا زه داسې بچی تیارومه چې نن سبا بچی جدا کېږي یو ته وایي دا ستا پلار دی بل ورته وایي دا ستا پلار دی بل وایي ستا پلار دی هغه پلار په جړا شي نه لاول به دا بووي د با بووي اوس دی وایي دا ستا پلار دی دا بابا خدای دې ژوندی ساته خدای دې مونږ ژوندي ساتي انشاءالله دا منبر نه دی بابا دا دې منبر ته دعا کوه ښه بابا د دې منبر نه مونږ تعلیم ورکړی دی انشاءالله زه چې بچی درکمه او د جدایي ټیم راغې یو بچی به دې پاسې چې کور زما بل به وایي چې ګاډی زما بل به وایي چې دیره زما او بابا زه به سره د دې پګړۍ ستا نه دواړه لاسته وکړم چې د جنت د مینځ دروازه زما بس ټول هر څه ته واله او ما ته د جنت د مینځ دروازه پرېږده دا زما هغه بابا دی بابا هغې پورې درته تړلی یمه مورې هغې پورې درته تړلی یمه هغې پورې به دې خدمت کوم مورې چې د زنکدن سلګۍ زما په غېږ کې به تېروي انشاءالله بابا د زنکدن سلګۍ به زما په غېږ کې تېروي ښه ما داسې تعلیم زده کړی ما پلار مخ پیژندلی دی ما د مور مخ پیژندلی دی بچو ډېر قدر به کوئ ښه تاسو خدای غټ سړي کا لوی سړي شئ 3 کسانو نه به نه غټېږئ ښه غټ سړی شه خو د پلاره نه غټ سړی شه خو د موره نه غټ سړی شه خو د استاذه نه د دې 3 نه به نه غټېږي دې نه چې غټ شوي دي نه هغه غټ شوي نه دي خو هغه ورک شوي دي غټېږي به نه او اخیری سبق مې دا دی بچو چې د چا پلار نه د هغه لار نه او چې د چا مور نه د هغه کور نه او چې د چا رور نه د هغه زور نه بچیا چې پلار یې نه که نه لار یې نه ته به لوی عالم یې زه لوی عالم یم خو ما ته د لارې ضرورت دی چې هغه زما بابا دی زما لار ده زه لار نشم ایستی ښه مونږ ولیدل دا بچی چې یتیم شي یو وله راشي وي یتیم خانې ته دې بوځم هغه وایي ښه بل وله راشي وي سکول ته دې بوځم هغه وایي ښه بل وله راشي مدرسې ته دې بوځم هغه وایي ښه خلک وایي دی هر چا ته ښه کوي او هم د ده لار نشته دی هر چا ته ځکه ښه کوي دا کو نن د ده بابا وي د دې هر چا ته ښه کړی وی شکر وباسئ چې د چا پلار وي د هغه به لار یو چې د چا مور وي د هغه به کور وي ښه بچړو
دا کور د مور نوم دی ښه کور مور ته وایي مور ته ښه کوټه دې راساسي خو چې مور دې وي چې مور دې نه وي ټایل دی خو بیا به ارمان وکړي ارمان شکرونه وباسئ او ډېر ښکلی فضل الله په تاسو وکړو او نن زه هغې خلقو ته وایم زه چې یو کلي کې دستربندي اکثر بعضو کلیو کې واړه وظیفې ټولې بعضې مدارسو کې لنګري بعضو کې وظیفې ټولې خو چې کله د حفظ دستربندي زه اواز ولګوم و ای د کلي زنانو ستاسو وظیفو رنګ راوړی دی راشئ د قرآن حافظان تیار اے خلقو چا چې مدرسې سره تعاون نن کړی دی دې کلي کې راشئ خپل تعاون وینئ راشئ نن هم تعاون رنګ راوړی دی تاسو چې کومې ونې له اوبه ورکولې نن هغې ونې میوې ټوکولي دي نن هغې ونې میوې دا ستاسو هغه روپۍ وه چې تاسو د دې مدرسې سره تعاون کړی نن هم د حفاظو په شکل کې ولیدله دا یو دینی باغ دی دا به کامیابو ښه انشاءالله مونږ مالکان نه یو ښه مفتی شاه زیب صاحب چې دی دا د دې باغ مالیار دی مالک الله دی ښه مونږ مالکان نه یو د مدرسو په دې به ځان پوه کړئ ښه مونږ مالکان نه یو مونږ مالیاران یو مالیاري یو مالکي یو د باغ مالکي یو په دې باغ کې زمیندار ګرځي دې باغ له اوبه ورکوي دا بوټي اوبه کوي خواښ تراشي پکې کوي او دا د باغ چینچڼې دي ښه دا چینچڼې دي دا باغ دی او تاسو یې چینچڼې یې او مونږ مالیاران یو او مالک هم بل دی ښه نو که چینچڼه په کومه څانګه کیني نو کیني دي ښه چینچڼه چې څانګه ماته کې مالک ته تپوس کوي تی نه کوي تی که نه چینچڼه چې د باغ نه څانګه ماته کې د ونې نه مالک ته تپوس کوي دا باغ د چینچڼو دی ښه نو تاسو یې چینچڼې یې که تاسو هره څانګه ماته وئ مونږ درنه تپوس نشو کولی ځکه مالک درته څه نه وایي مونږ مالیاران یو کریم الله دا باغ همیشه تر و تازه وساتي که مالیاران یې مونږ یو کو بل یو ربه زمونږ به لږ ژوندي نه به یو خو ربه دا باغ تر و تازه وساتي وآخر دعوانا ان الحمد لله درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم کریم الله زمونږ د ټولو حاضری قبول کړي رب دا مدرسه قبول کړي الله طلبه قبول کړي الله طالبات قبول کړي الله معلمین قبول کړي معلمات قبول کړي رب معاونین قبول کړي رب گاونډیان قبول کړي رب خادمان قبول کړي رب سرپرستان قبول کړي رب دا مدرسه د رش او د هدایت یو مرکز وګرځي الله د رش او د هدایت یو مرکز وګرځي رب دا باغ تر و تازه وساتي رب دا باغ چرې ممړاوې کوي ربه که مونږ یو که نه یو ربه خو دا باغ تر و تازه وساتي ربه حاضرینو ټولو تاسو ته لاسونه اوچت کړي دي ربه چې د زړه په د علي پاپوی څه لیکلي دي ربه ټول شرعي حاجتونه یې پوره کړي ربه د چا به پټ پټ حاجتونه یې ربه تا ته به یې پټ پټ وایي ربه پټ پټ یې وله پوره کړي ربه زمونږ د ټولو دا منګولې د خپلې رضا نه ډکې کړي ربه خپلې رضا نه یې ډکې کړي ربه مونږ ټولو نه رضا شه ربه حاضرین مجمع کې څومره بیماران دي روغ صحت ولور مولانا صاحب والده بیماره ده الله دې روغ صحت نصیب کړي کریم الله د چا والدین بیماری روغ صحت ولور کړي وفات مغفرت کامله نصیب کړي ربه قرضداري د قرض نه خلاص کړي بې اولاد اولاد ورکړي ربه دې رشتو له رشتې ورکړي د چا اولاد شته دی ربه نیکان صالحان کې ربه دې کې نن د چا بچي حفاظ نشته رب آئنده سال ولا حفاظ بچی ورکه رب او دا مدرسې ته دعا کوي رب زر تر زر دا